دویم نمبر په مفسرینو کې علامه آلوسی رحمت الله علیه. علامه آلوسی رحمت الله علیه دا اسماعیل حقی رحمت الله علیه اسماعیل حقی رحمت الله علیه په روح البیان کې جلد نمبر 6 او صفحه نمبر جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 351 صفحې په اخر کې چې دی نو علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه لیکي قال في كشف الاسرار قد تحصل الكرامه باختيار الولي ودعائه وقد تكون بغير اختياره وفي الحديث. به په دغه حدیث دلیل راوړی دی چې ډېر اوقاتو کې یو ببرسره یو خړ یو عام انسان وي چې هغه په الله باندې قسم وخوري نو الله جل وعلا شانه یې حانس کوي نه. دغه حدیث په دلیل کې راوړی دی. نو قال في كشف الاسرار وقد تحصل الكرامه باختيار الولي ودعائه وقد تكون بغير اختياره وفي الحديث دليلنا. آیات وسشتري ورګه آیات ته توامه خام دغه آیت لاندې راوړي قال عفريت من الجن او هغه آصف بن برخیا رضی الله تعالی عنہ مبارک چې انا آتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك دا شانت دی چې کنه نو هغه آیت لاندې دا راوړي دي ښا. نو دا روح البیان جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 351 دا دوه حواله شولي. دریم نمبر حواله زه تاسو ته ذکر کومه د عمدة القاری شرح د صحیح البخاری علامه عینی الحنفی رحمت الله علیه چې دی نو په جلد نمبر 4 عمدة القاری جلد نمبر 4 او صفحه نمبر 283 دا څه ویل او دا 4 دی ښا او 7 دا 7 جلد دی ښا 7 په وم جلد کې کله تاسو عام کوم دغه چې جلدونه په هغه کې دا وم راځي او زمونږ په اعتبار سره چې دا څلورم جلد دی خو دا هم اوس کوم چاپونه چې په هغه کې وم جلد دی ښا وم جلد او صفحه نمبر 283 نو په دې 283 نمبر صفحه باندې لیکلي دي وفيه او په دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره باندې چې کرامت د ولی قد تقع باختیاره وطلبه وهو الصحيح عند جماعة المتكلمين ومن قال ومنهم من قال لا تقع باختیاره وطلبه او چا ویلي چې په اختیار او په طلب د دې سره نه وي. دا دریمه حواله شوله. او څلورم نمبر چې دی نو په شوافعو کې فتح الباری شرح صحیح البخاری د ابن حجر الغسقلانی رحمت الله علیه دا شپږم نمبر جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 483 صفحه باندې لیکلي دي وفيه اثبات الكرامات الاولياء ووقوع الكرامه لهم باختيارهم وطلبهم. په دې حدیث کې دلیل دی په دې باندې چې یو د اولیاء د لپاره کرامات شته او بل دا چې وقوع الكرامه لهم باختيارهم وطلبهم. فتح الباری جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 483 دا ملک فتح الباری شرح صحیح البخاری د علامه ابن حجر غسقلانی او جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 483. بلا د اشعه اللمعات شرح د مشکات شریفه د علامه عبدالحق صاحب جلد نمبر 4 د فارسی والا خام جلد نمبر 4 او صفحه نمبر 610 شپږ او لسبه صفحه باندې 610 صفحه باندې دی لیکي وحق جواز وقوع است بقصد و اختیار و بی قصد بر اختلاف ذکر کړی دی چې کرامات د اولیاء دا په اختیار د اولیاء کې وي او کنه نو چاته انکار کړی دی اختیاریت نه خو حق جواز وقوع است بقصد و اختیار حق دا چې کرامات د اولیاء دا کله ناکله په قصد او په اختیار سره وي او کله ناکله بغیر د قصد او بغیر د اختیار نه وي لکه تاسو ته ما امثله د هغې ذکر کړله. او بله حواله تاسو ځان سره ولیکئ د سیرت کتاب سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد د یوسف بن اسماعیل الصالحی رحمت الله علیه کا محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمت الله علیه چې دا په 942 هجری کې تیر شوی دی خان 942 هجری کې جلد نمبر 10 او صفحه نمبر 238 سبل الهدى والرشاد
جلد نمبر 10 او صفحه نمبر 238 دلته لیکلي دي چې واختلفوا في تجويز الكرامات على حكم الاختيار. په دې کې اختلاف دی چې کرامات دا په اختیاري وي او که نه وي. نو بیا یې پکې تحقیق ذکر کړی دی خو بیا یې ویلي دي چې وسار سائرون الى جواز وقوعها اختیارا. چا قول کړی دی چې دا به غیر اختیاري وي ځکه دی فرق کې په مابین د معجزې او د کرامت کې وایي معجزه دا اختیاري وي او غیر اختیاري هم وي او کرامت چې دی دا به همیشه لپاره غیر اختیاري وي. فرقا بین المعجزه والکرامه په دې پرد کې وهذا غیر صحیح او حق خبره دا ده چې کرامت اولیاء هم دا کله په اختیار د چا کې وي د اولیاء کې. صفحه نمبر 238 سبل الهدى والرشاد او جلد نمبر 10 دا د سیرت کتاب شو. بل دا جامع کرامات الاولیاء، جامع کرامات الاولیاء دا د اولیاء په کراماتو باندې الشیخ یوسف ابن اسماعیل النبهانی رحمت الله علیه لیکلی دی او ډیر یو تحقیقي او زبردست کتاب دی. په دې کې بیا د مبارک لیکلی دی چې وقد تحصل باختیاره ودعائه وقد لا تحصل وقد تكون بغیر اختیاره في بعض الاوقات. کرامات اولیاء دا کله په اختیار د اولیاء کې وي او کله په اختیار د چا کې نه وي د اولیاء کې نه وي. دا صفحه نمبر 31 جامع کرامات الاولیاء د یوسف ابن اسماعیل خلاصوکي دا علامه نبهانی رحمت الله علیه یوسف ابن اسماعیل النبهانی رحمت الله علیه دا مشهور عالم دین دی. نو دا کتاب لیکلی دی او دا جلد نمبر 1 دی خام دا 2 جلد کتاب دی زخیم جلدونه دي دوانه. دا اولنی جلد کې صفحه نمبر 31 باندې د لیکي دي چې کرامات اولیاء دا کله په چا کې وي په اختیار د اولیاء کې وي او دا د لاندې کېده. د دینه بعد چې دینو زه تاسو ته یو څو حوالې ذکر کوم د علم کلام د کتابونو. د علم کلام په کتابونو کې اول نمبر حواله تاسو ته ځان سره ولیکئ الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات عبد الله بن احمد بن محمود حافظ الدین النسفی. نسفی صاحب خو پیژنئ که نه دا تفسیر نسفی چې لیکلی دی دا د هغه تصنیف دی. الاعتماد في الاعتقاد دا په عقایدو کې یو کتاب لیکلی دی او په دې کتاب کې چې دی نو هغه لیکلی دی. مبارک فرمایي ومن اخلص في الزهد في الدنيا 40 یوما چا چې په دنیا کې 40 ورځې په اخلاص باندې تېرې کړلې 40 ورځې په اخلاص باندې تېرې کړلې خالص د الله جل وعلا شانه عبادت او رضا مقصود و نو يظهر له من الكرامات بأن يأخذ ما شاء كما يشاء من حيث يشاء. نو الله جل وعلا شانه له کرامت ورکيو خو چې څنګه دی غواړي بمعنی اختیاري مقام د اختیاریت د کرامات ورکوي. ماته ګوره یو اولیاء د قادریه دي او یو اولیاء د نقشبندیه دي. نو قادریان خو چون کې چيلې کوي 40 ورځې او بیا چې نو 80 ورځې او بیا یو 60 ورځې او داسې پسې ورځه. نو د قادریانو ته دا مقام د اختیاریت د کراماتو کله حاصلېږي؟ نو قادریانو ته مقام د اختیاریت د کراماتو الی حاصلېږي چې 40 ورځې دا چله وباسي خو په اخلاص باندې. او د مبارک فرمایي چې ومن لم يظهر له که چاته ظاهر نشو فلعدم الصدق في زهده 40 ورځې خو عبادت وکړو خو په صدق دل باندې نه دی کړی خالص د الله جل وعلا شانو د رضا لپاره نه دی کړی. نو قادریانو د پاره به مقام د کرامت اختیاریه وکړه حاصلېږي چې 40 ورځې چیله وکړي خو خالص د الله جل وعلا شانه د رضا لپاره. الاعتماد في الاعتقاد صفحه نمبر 201 الاعتماد في الاعتقاد صفحه نمبر 201 باندې چې دینو هغه دغه مقام د کرامت اختیاریه ولیکلی دی او د نقشبندیانو هغه تاسو ته مو وکړه چې هغه پس د پناه او د بقا نه حاصلېږي. کله پناه او بقا اتمه باندې مشرب شي الله جل وعلا شانه ته مقام د کرامات اختیاریه ورکوي. مقام د چا ورکوي؟ د کرامات اختیاریه ورکوي. الاعتماد في الاعتقاد دا بس دغه یو جلد دی جلدونه پکې شته. صفحه نمبر 201 داري اول نمبر د متکلمینو حواله. دویم نمبر د متکلمینو نه زه تاسو ته ذکر کوم شرح المواقف. شرح المواقف د قاضي عزیز الدین دغه باندې الايجي په ايجي باندې دی چې دنو هغه مشهور دی او په
756 هجري کې دی وفات شوی دی د هغه متقدمینو نه دی. دی لیکي چې بعضې خلکو شرط کړی دی د پاره د معجزې او په کرامت کې چې الله یکون مقدورا للنبي. بعضې خلکو په معجزه کې دا شرط لګولی دی چې دا به په قدرت د نبي کې نه وي، یعنې په اختیار د نبي کې به نه وي. بعضې خلکو شرط څه لګولی دی چې دا معجزه به مقدوره د پاره د نبي نه وي، دا به په قدرت او په اختیار د نبي کې نه وي. خو دی مبارک لاندې فرمایي چې او بعضې خلکو چې دی نو ذهاب کړی دی ته وذهب آخرون الى ان نفس هذه الحركه معجزه من جهه كونها خارقه للعاده ومخلوقه لله تعالى وان كانت مقدوره للنبي. یعنې معنا دا ده چې د بعضو علماو مسلک دا دی چې دا به په اختیار د نبي کې نه وي معجزه، د بعضو علماو مسلک دا دی چې دا به په اختیار د نبي کې وي دا معجزه. او دی څه فرمایي؟ دی وروسته فرمایي وهو الاصح، همدقه اصح ده چې معجزه به په اختیار د نبي کې وي. معجزه به څنګه وي؟ په اختیار د نبي کې به وي. نو دا چې دی نو شرح المواقف جلد نمبر 8 او صفحه نمبر 247. شرح المواقف جلد نمبر 8 او صفحه نمبر 247 دا بل کتاب شو. په اخیره کې زه تاسو ته یو حواله ذکر کوم، دی ډېره ناشنا نکته وی ده، که دا زما ډېره زیاته خوښه ده. رمضان افندي شرح د شرح العقائد النسفي د پر شرح د عقاید نسفي کې فرمایي په صفحه نمبر 331 باندې، په صفحه نمبر 331 باندې فرمایي ولكن الفرق بينهما ان المعجزه مقدوره للانبياء متى ارادوها. دا یو ډېر باریکه فرق دی، دا به لږ سوچ وکړئ چې معجزه دا به مقدوره د پاره د انبیا وي، خو متى ارادوها چې کله یې دوی اراده وکړي، اما به اختیارهم یا به د دوی په اختیار باندې وي او یا به بغیر د چا نه وي د اختیار نه وي. معنا دا ده چې معجزات هم په دوه قسمه باندې اختیاري او غیر اختیاري، خو انبیا علیهم السلام ته اختیار علی الدوام حاصل دی. او هر چې کرامات دي واما الكرامات فهي بخلاف المعجزات فان الولي ربما يقدر کله ته اختیار وي او کله ته اختیار نه وي. اوس دا خبره زما ډېره خوښه ده، ما ته وګورئ دا صفحه مې ته ویله 331. دی فرمایي چې د معجزې او د کرامت په مابین کې په دې جهت سره هم اختیار شته دی، په دې جهت سره هم فرق شته دی. فرق دا دی مولانا ما ته لږ سوچ وکړه چې د معجزه هم په دوه قسمه باندې اختیاري او غیر اختیاري، کرامت هم په دوه قسمه باندې اختیاري او غیر اختیاري. خو په معجزاتو کې به انبیا علیهم السلام ته اختیار علی الدوام وي متى ارادوها چې کله اراده وشي دی معجزه صادرولی شي. اگر که بعض معجزات غیر اختیاري هم راغلي دي، بعض معجزات غیر اختیاري هم د انبیا علیهم السلام نه صادر شوي دي، خو لیکن اختیار ورته علی الدوام دی. او هر چې کرامات ته اولیاء وي نو هغه په بعضې اوقاتو کې اختیاریت مقام ته الله ورکړی وي او په بعضې اوقاتو کې ته د اختیاریت مقام نه وي. انبیا علیهم السلام ته دا مقام د اختیاریت علی الدوام حاصل دی او اولیاء کرامو ته علی الدوام نه دی حاصله. کله د هغوی په اختیار کې کرامت وي او کله د هغوی په اختیار کې کرامت نه وي. هسې په دې ټکو باندې تاسو پوه شولئ که نه؟ دا بحث د چارې د کرامت اختیاري او غیر اختیاري. ښه یو صفحه رانه پاتې شول د مکتوبات شریف دا حوالت ته په اخیره کې وامه، دا د ځان سره ولیکئ. ښه مکتوبات شریف جلد نمبر 2 دی، دا اولنی دفتر دی، جلد اولنی دی، جلد دفتر نه جلد اولنی. په جلد اولنی کې دا مکتوب نمبر 260 دی، خو دا 260 ډېر اوږد مکتوب دی، نو تر ځان سره ولیکه صفحات 93. د صفحې 93 په اخیره کرخه باندې دی فرمایي و اما الظهور خوارق چاره نباشد، د ظهور د هغه کراماتونه چې دی نو هغه لابودي ده چې اولیا به خامخه ظهور د چا کوي، د دیونه به خامخه ظهور د چا شوی وي؟ د کراماتو شوی وي. د ولي دپاره کرامت ضروري دي. څنګه امام رباني صاحب فرمایي چې اما الظهور خوارق چاره نه باشد، دا خو اتفاقي عقیده ده اهل سنت والجماعت ته چې د ولي دپاره کرامت شرط نه دی، د نبي دپاره معجزه شرط دی علیه السلام، خو د ولي دپاره کرامت شرط نه دی. او امام رباني صاحب څه فرمایي؟ امام رباني صاحب فرمایي اما الظهور خوارق چاره نه باشد، ظهور د خوارق دا دپاره د ولي چې دی نو هغه لابودي دي. نو د دې حل به بابا مبارک طلب کړي. بابا مبارک به موږ ته وویله چې لاندې ته غلي ولیکئ معنوي،
ظهور د کراماتو او د خوارقو خو معنوي کرامات دا د ولایت لپاره شرط دی او ظاهري او حسي کرامات دا د ولایت لپاره شرط نه دی. دیگه بری بانی مولانا نو مبارک فرمایی گاهی باشد که او را دران ظهوری اختیاری نبوده. بعض اوقاتو کې داسې وي چې د ولی دپاره په دې ظهور د کراماتو کې اختیار نه وي. چې په بعضې اوقاتو کې اختیار نه وي نو څه معنی؟ چې په بعضې اوقاتو کې اختیار وي. ټکو باندې پوه نه شولې مولانا. مبارک څه فرمایي؟ مبارک فرمایلی دي وگاهی باشد که او را دران ظهور اختیار نبوده. په بعضې اوقاتو کې اولیاو ته په دې ظهور د کراماتو کې اختیار نه وي. نو څه معنی؟ چې په بعضې اوقاتو کې اختیار وي که نه؟ مبارک فرمایي په بعضې اوقاتو کې اختیار نه وي. ته وایې چې دا خو مفهوم مخالف دی او مفهوم مخالف معتبر دی. ته به وایې چې مفهوم مخالف معتبر نیست خو در چی در نصوصو کې معتبر نه دی او په اقوالو د علماء کرامو کې مفهوم مخالف چې هغه بیا معتبر دی. پیږې بری باندې دا جلد نمبر 1 مکتوب نمبر 260 صفحه نمبر 93 صفحه نمبر 260 مکتوب دی مولانا کنه 260 ډېر عمیق مکتوب دی خام او دا 260 نمبر مکتوب دی خام 260 نمبر مکتوب او 260 نمبر مکتوب کې په اواخرو کې چې نو صفحه نمبر 93 صفحه باندې چې مبارک دغه عبارت ذکر کړی دی. په دې خبرو باندې تاسو پوه شولئ. بس دی مولانا ټیم ډېر زیات ناوخته شو. شیخ الله مولوي صاحب دا قرار